मौलवी साहब स्टार्ट दे. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د میاشت په د مارچ په 16 تاریخ باندې زما او د چیرمین صاحب د شمس حمزاوي صاحب په ګډه باندې موږ کیس کړی وي د حاجي صاحب په خلاف باندې او هغه پیشي نن وسوه په ډېر ښایسته انداز باندې وسوه. زه خو بذات خود له خپله وکیله څخه هم او د شمس حمزاوي له وکیله څخه هم بلکې زما دوه وکیلان د ده دوه وکیلانو ټول وکیلانو زه خپله مطمئنه یم. تقریبا په کم ګنټه بحث وشي پر ټول مطلب چې انتخابي مهم په تقریبا چې کوم فلمګان استعمال شوي ول چې لیدلي ول پر ټولو فلمګانو باندې بحث وشوي. د دوباره ګنتي په حواله باندې بحث وشوي او د نبي سرګلي پر فلم باندې بحث وشو خصوصا چې هغه زرو را روان وي. دارنګه نور پولینګان چې کوم 14-15 پولینګان ما شل په ګډه باندې ورکړي ول پر هر پولینګ باندې زموږ وکیلانو په مشترکت ډول باندې زبردست بحث وکړي او زبردست دلایل ورباندې وویل. زه په خپله د خپلو وکیلانو مطمئنه یم او نن د پیشي له بحث مطمئنه یم. دوی خو تقریبا دا فیصله محفوظه کړله څو شپې بعد به دا فیصله په ناول چې کومه فیصله دوی کوي. زه د لولۍ و تمام عوامو ته چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري، کله پیپلز پارټۍ سره دي، کله جمهوریت علما اسلامو سره دي، دوی ته دغه پیغام ورکوم چې دا د ورځې میاشت د برکت میاشت ده. کیس به هم چلوو، دعا به هم کوو چې الله جل جلاله موږ دغه بوری مهتر د دغه ناصرو څخه خلاص کړي او پر دغه حلقه باندې یو جمهوري سړی که بیا د جمهوریت علما اسلامي که د پیپلز پارټۍ وي که په جمهوري انداز باندې د عوامو سره یې باندې متفکر راشي او بیا د دغه حلقې نمایندګي وکړي. هذا وخت کم دی. زه به تمام کارکنان د جمهوریت علما اسلام ته هم دغه اپیل کوم چې تاسو پریشاني مه کوئ. انشاءالله العزیز کیس روان دی او که له دغه ځایه کیس لاړی هم بیا به ټربیونل کې انشاءالله موږ ګډ مارشل په ګډه باندې کیس سره کوو. دوی تر هغه ټیم پورې نه چې تر څو کیس چلېدی انشاءالله موږ ورسره ملګري یو او دغه کیس به موږ چلوو، په ګډه به یې چلوو، په مشترکت ډول به یې چلوو. انشاءالله العزیز کامیابي به د جمهوریت وي، کامیابي به د ولایت د عوام وي. الله جل جلاله د زموږ په دا کیس برکت واچوي. امین. چیرمین صاحب کیس په حواله باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په اسلام آباد کې نن 26 تاریخ دی. زما او د مولوي فیض الله صاحب چې کوم کیس کړی وي زموږ د لورلۍ پر حلقه PB5 باندې پر حاجي تور تمثیل باندې چې دوی په ناروا طریقه دته جیت ورکړي، نو موږ د پاکستان مختلفه ادارې دي چې ورته خپل حق غوښتی سي. موږ رالو دلته الیکشن کمیشن کې کیس وکړي. دا تقریبا 4مه پیشي وه. نن پیشي چې کومه وه دا اخري پیشي وسوه، په دې کې باس وسو. زما وکیل و، د مولوي فیض الله صاحب وکیل و، دغو بیس وکړي. په دې کې چې کوم د حاجي تور و تمنخیل وکیل وي هغه هم خپل هغه جواب ورکړي. نو زموږ وکیلانو ډېر ښه بیس وکړي چې کوم زموږ کیس وي هغه یې ډېر ښه بیان کوي چې کوم ناروا سوي وو، کومه داندلۍ سوي وه. ښکاره خبره ده الیکشن یا جمهوریت یا سیاست دا کې دا هلې ځلې سترګې راځي. موږ چې سیاست کړی دی، که زه یم که مولوي صاحب دی، که نور خلک سیاست کوي، د دې یوې ورځې دپاره یې نه کوي. سیاست یو مستقل عمل دی. نو نن بیس وسو اخري په دې کې زموږ نن فیصله محفوظه سوه. محفوظه فیصله دا وي چې د عدالت خپله فیصله چې محفوظه کړي دا اوس 1 ګنټه بعد هم دوی ښکاره کوی سي چې دوی کومه فیصله کوي. 10 ورځې بعد یې هم ښکاره کوی سي، میاشت بعد یې هم ښکاره کوی سي. نو دا وضعیت ورته ناست به یو. زموږ امید دا دی چې الیکشن کمیشن له الله څخه زموږ دا امید دی. اول خو سیسټم دا نظام ګرد الله پیدا کړی دی چې د الله څنګه خوښه وه هغه رنګه به کېږي. موږ انسانان به خپل کوششونه کوو. موږ ته عوام ووټ راکړي، عوام له موږ سره همت وکړي.
هغه حکومت کې دا واره په ګر پاکستان کې د دندلۍ ثبوتونه د ټول پاکستان دی. ما او مولي صاحب او د لورلۍ او په دغه عذاب اخته سو، زموږ پر حق ډاکه ولوېدله. نو امید دا دی چې الیکشن کمیشن دا فیصله دا زموږ ری پولینګان دي که ری کونټ دی الیکشن کمیشن دا فیصله هم کوی سي چې بیرته واپس جیتور ته جیتور کوی سي. الیکشن کمیشن دا فیصله هم کوی سي ولې اختیار دی الیکشن کمیشن سره مولوي صاحب ته جیتور کوی سي ماته یې را کوی سي الیکشن ټربیونل یې لږی سي ماښان فیصله ښکاره کوی سي یوه میاشت بعد یې ښکاره کوی سي. ځکه ما او مولوي صاحب نن سبا دغه د سوشل میډیا دور دی له خلکو څخه یا هغو ته پیغام رسونه چې مولوي صاحب له دا د اوس هم ټلیفون ورالی شاید د ده به یو ملګری حال به ځین کوي خوا به په بده یي دا زموږ ملګري دي واقعي دې خلکو له موږ سره ډېر لوی همت وکړي له موږ سره دي تر اخره را سره دي د یوې ورځې لپاره نه دي راغلي. نو دغه هر سړي ته حال ورکوه نه پر ټلیفانه باندې ځکه زه مولوي صاحب او له موږ سره زموږ ملګری چیرمن مسعود خان مولوي سلطان علي ناصر صاحب اعظم خان ناصر صاحب حافظ صاحب ملازی یو ملک یوسف حمزازی مولوی نجیب الله ملازی صاحب دغه زموږ ملګري نن دا پیشله راغلي وو موږ د دوی هم کور ودانۍ وې په دغه فرض روزه کې دوی زموږ سره ملګرتیا وکړه دلته انتظار وکړي خوب یې هم نه وي کړی. نو د لورلۍ عوام ته که هغه د جمعیت علما اسلام ووټر دي که هغه د زما دي که هغه نور عام خلک دي هغو ته موږ دا وایي چې زموږ همدردین دي چې موږ په دعاو کې یاد ساتئ نور ستاسې موږ ته وس نه رارسېږي چې کوم وس وایي تاسې موږ ته ووټ راکړئ موږ ته هم چندې راکړئ موږ هم سپورټ کوو موږ د یو همت نه وسپموئ. اوس نو د روژې میاشت ده ستاسو د دعا په تمه یو الله تعالی لوی ذات دی فیصلې هغه کوي کوششونه به موږ کوو ظلم به موږ نه کوو چې چیرې ظلم را سره وسوي دا له ما او مولي صاحب سره نه دی سوی دا د لورلۍ و دغه 1,18,000 ووټر سره سوی دی دا د لورلۍ و دغه 15 لکه آبادۍ سره سوی دی چې دغه تجربه سوی هم دی 2 واره راغلی هم دی دا سړی دا واره که ده په حق ګټلګي وایي موږ مبارکي ورکول دا په زور یا په داندلي سیوړي دا بالکل نه د مسلمان د پښتانه دپاره دا شی مننه نه ده. موږ مخکې هم وویلې نن هم وایو مقابله به سره کوو یو وطن دی یو بل ته به د عزت په نظر سره ګورو مګر کیس به هم کوو که دا کیس الیکشن کمیشن هره فیصله وکړه له هغه بعد هم موږ ګورو که چیرې معنا موږ په حق نه ورسېدو بیا الیکشن ټربیونل هم شته سپریم کورټ هم شته انشاءالله تعالی د عوام دغه د حقوقو باندې چې کومه ډاکه چا ولګېده دا کار دا کیس دغه خپله منډه ترنډه دا کوشش موږ نه یې لکو. زه د خپلو ملګرو د جمعیت علما اسلام له ملګرو له ګردو څخه دا امید لرم چې بس له تاسو د دعا په تمه یو. ډیره مننه کورم ودان سه او خاص کر د جلاد خان زدران نوم ما نه واخیستی د هغه کور ودانۍ ویم چې دی له موږ سره به د اسلام آباد کې زموږ ډېر خدمتونه وکړل ډېره مننه. السلام علیکم مولوي صاحب څونې پر امید دی د نن له پیشې څخه د نن له بیسه څخه او د خپلې حلقې عوام چې تا ته کم خلکو ووټ درکړی دی هغو ته کم ډاډ ورکولی شي؟ چې د خپلو وکیلانو وباس ته وګورم حقیقت ته وګورم چې په هر تاریخ باندې کوم غیر جمهوري عمل وشوي کومه پیسه استعمال شوه کم آرو ډارو اغار د پرېمین افسران چې کم یک طرفه خپله کاروایي وکړه هر تاریخ یې ټوټل یک طرفه عمل وکړي بیا خو د مجلس خدمات ته نه معلومېږي د خپلو وکیلانو بحث ته چې وګورم د دوی دلایل ته چې وګورم د خپل کیس ته چې وګورم انشاءالله زموږ کیس مضبوط کیس دی زموږ کیس پر حقیقت مبني دی زموږ وکیلانو ښه بحث وکړي مدلل بحث یې وکړي پر هر پولینګ یې بحث وکړي نو چې دغه دلایل ته وګورم خپل کیس ته وګورم دا مضبوط کیس ته وګورم انشاءالله بیا 100% امید یم. اصل خبره د الیکشن کمیشن ده که و جانبداري نه وکړه د دغه پر حقیقت باندې مبني یو جمهوري فیصله یې وکړه د خپل رولز مطابق فیصله یې وکړه زموږ کامیابي 100% ده او که دوی الیکشن کمیشن جانبداره ولاړئ خپل رولز یې پایماله کړي خپل آرو یې سپورټ کړل خپل الیکشن کمیشن افسران یې سپورټ کړل خپل فیلډینګ افسران یې سپورټ کړل بیا نه کم پریزیډنټ افسران چې تاسو سره په الیکشن کې دندلې کړې ده
له هغو سره به څه عمل وي، قانوني یا قبایلي؟ یا قبایلي تصادم خو موږ نه غواړو، موږ سیاسي خلک یو، موږ قبایلي سیسټم نه خوښوو. قانوني چاره جوړې کوئ د هغو خلاف؟ خلک کومونه په غاړه کې سره واچوو یا بدۍ بدرګۍ ته سره ودروو، بلکل بېشکه قانوني چارګري زموږ حق دی چې کوم چا له موږ سره ظلم زیاتی کړی دی د سرکار د روز قانون مطابق د قانون هټ کار د نن له بیسه څخه د نن له عدالتي کاروایي څخه د الیکشن کمیشن څخه 100% مطمئنه او خپل ووټر چې کوم دی هغه ته 100% ډاډ ورکولی شي چې نن ستاسو بیا ښه وشوه؟ یاره نن خو فیصله سوه محفوظه فیصله د کړم ډبره ده. تر اوسه لا موږ پر امید وو پیشي د را روانه د خلکو به مو ویلې د محفوظه فیصله خو پټه فیصله وي، دا هر خوا ته تللی شي. موږ به په الله زړو دا ټیم چې الله تعالی د دغه الیکشن کمیشن د والا په زړونو کې د انصاف او د حق لپاره د قلم توفیق ورکړي چې دا فیصله د لورلۍ د عوام په حق کې واچي. ځکه محفوظه فیصله دا وضاته د دوی کار دی، بیس وسو ګرشیان وسو، اوس دوی ماښان راباسي فیصله یوه میاشت بعد یې راباسي. څه کوي الیکشن ټربیونل یې لږي بیرته جیت ورکوي. موږ چې کومې مطالبات دي هغه را سره مني. نو دا امید خو دا دی چې حق هر وخت زورور وي. تر حق د غوښتنې لپاره به انشاءالله تعالی موږ د خپل کوشش کړی دی، بیا به هم کوو. نو امید دا دی زموږ په حق کې به فیصله وشي. که مطالبات ومنل شو تاسو بیا هغه ارو ډیارو تاسو ته اکسپټیبل دی بیرته چې هغه تاسو ته ریپولینګ در وکړي؟ یا هغه ارو د سره که چېر ریپولینګ راکړي دا رولز دي، هغه ارو باندې هغه الیګیشن راځي، هغه باندې هغه اعتراضات رالل، هغه الریډي نسي راتلی، هغه ارو به خامخا بدلېږي. نو په دې کې کوم دی هغه کار هم دی الیکشن کمیشن. صحیح دی، مننه. پیپلز پارټي کارکنان ته آخري کې یو میسج؟ پیپلز پارټي او د لورلۍ ټول عوام ته زه سور سلام کوم چې دوی موږ ته ډېر لوی ساعت راکړي. د دوی تر احسان موږ لاندې یو په الیکشن کې، په الیکشن مهم کې خپل موټر چنده اوټ له لرې ځایو څخه یې ځان راورسوئ، د موږ ته یې ساعت راکړي، موږ یې سرخرو کړو. هغو ته زه سپیشل سلام وایم او دعا ورته کومه چې الله تعالی د دوی هر وخت خوشحاله او آباد لري. امین. مننه. خپل پارټي کارکنان ته جوای والا ستاسو سره مهنت کړی دی، خواري کړې ده، کارکنانو ته او د لورلۍ و تمام عوامو ته موږ مبارکي ورکوو، موږ شکریا ادا کوو. دوی له موږ سره همت وکړي، په جمهوري انداز یې را سره وکړي. نن هم چې کوم حاجي صاحب دوی کامیابه کړی دی دا په 3 نمبر وي. نن که د پر اول نمبر ځان راوستلی دی کامیابي ترلاسه کړي د زه دا منم پیسه به دی استعمال کړي، افسران یې په پیسو باندې اخیستې، لیکن د عوامو رایه د جمهوري رایه د په پیسو باندې اخیستې، د عوام ووټ ورکړی دی. موږ د لورۍ د عوامو د زړه له کومې شکریا ادا کوو، د دوی په همت په تعاون سره موږ وټاکل شوي دي او موږ کامیابي ترلاسه کړې ده. ډېره مننه. کور ودان. مننه.